كما بیان کوي هغه خپل بیان کوي کوم کسان چې د هغو معاونین دي هغه ولا غلي خپل کتابونه موږ میزبانانو ته دغه ته هیڅ ضرورت نشته موږ په دې خبرو نه پوهیږو نور به خبرې نه کوي په اشارو به خبرې په اشارو موږ میزبانانو ته ورکولو نه ده خپل صدر صاحب کتاب وختو زمون په کتاب څخه تفسیر کوي د ټیم نه علاوه نه حساب په سیوا کې نه بس ځان نه خپل خبره کوټه می حساب او خپل خبره کوي الحمد لله رب العالمين مفتي صاحب لماذا تغوقوا چې صحیح شو تاسو موږ ته امام صاحب نه سند ذکر کوي چې امام شو چې په دې نشته او هغه موږ ته سند ذکر کوو او تاسو کسو تسلیم کوي چې نه په دې سند کې محمد ابن الحسن ناغره دی دې کتاب ته ګوره تحفة الاقوياء عند مناقيب دا یو کمزور شي دا وایي ها بل امام في سند کې راغلی دی امام في څه ګوره انه ما بين ثابت ابو حنيفه صوفي مات سنه 50 و100 حدثنا نعيم بن حماد حدثنا يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ سمعنا ثوري يقول استتيب ابو حنيفه من الكفر مرتين حدثنا نعيم حدثنا الفزاري قال كنت عند الثوري فنوعي ابو حنيفه فقال الحمد لله وسجد کله چې امام چې مړ شو نو ثوري ته الحمدلله وقال دا خبره وکړه چې وکان ينقض الاسلام عروبه عروبه امام چې په اسلام په کړو په کړو باندې ماتو امام چې هم کمزور دی او امام محمد یې کمزور دی د قران ته استدلال نشي کولای او دا روایت هم کمزور دی ته څنګه چې شکست لري خبر راشه دا ګوره دا ونیسه دا ستاسو کتاب دی الموضوعات الكبرى د مولا القاری مفتي سي ماستر یو ته کوڅه حدیث در پرشي منسوخ دي تاسو خواص کومه زمونږ مشري صورت یو ناسخ وقایا بس دا راشه دا مولا القاری دی مولا القاری څه ویلي چې د رکوع نه راپورته کېدو کې په عدم کې چې کوم حدیث راغلی دی چې دا حدیث نشته دی وایي دا ټول باطل دي ومن ذلك احاديث المنع من رفع اليدين في الصلاه عند الركوع والرفع منه كلها باطله لا يصح منها شيء ما شاء الله دا اصوليان قيدره ناسخ بقوي که ضعيف تاسو وایي ناسخ بقوي که ضعيف تاسو تاسو ناسخ بقوي قوي دلایل در تر بخاری مسلم قران نه پیش کړه یار کتاب چې زغوانم بیا راکو ما ان شاء الله وایو جواب درته حاضر بل جواب به حاضر دا مسلم پوری وکړي پیش کړی دي ها د مسلم په روایت کې سلام قید راغلی دی او بل روایت چې کومه مطلق رافاره قانون دا دی چې مطلق په عمل کول شي په مقید باندې صبر د خپل قاعده خلاف وکړو دا مصالح قاعده په قاعده نه پوهیږي نو څه وکړو په قاعده نه پوهیږي عمل کول شي تاسو په قاعده پوهیږئ نه تاسو په قرآن حدیث کې دا حدیث ته ګوره حدیث د عبدالله بن عمر دی دا بل حدیث د علي عمر دا هم حدیث ته ګورې ته وکشه د دې نه خو جواب وشو امام محمد باندې جاره وشوه امام صاحب باندې هم وشوه ناسخ به قوي ناسخ چې کمزوري نشي ګرځېدی لیکن دا ستا یوه نوې قاعده ایجاد کړل په ځیر کې چې الان کې دا ضعیف چې کوم دی ناسخ دا ستا کور کې خپله قاعده ایجاد کړل دا قاعده اعتبار نشته دې بل روایت ته ګوره حدثنا عياش بن وليد حدثنا عبد العلاء حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر انه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه ورعبد الله بن عمر بشكل الله اكبر ولا سنه وجزول شركوه بكون لا سنه وجزول واذا قال سمع الله ولمن حمده بهم لا سنه شكل وجزول بل وتغشى حدثنا ابراهيم بن منذر سند متصند بن رسول حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا معمر عبارات نشوي لكوي حدثنا ابراهيم بن الرحمن عن ابي الزبير قال رايت ابن عمر حين قام الى الصلاه رفع يديه حتى تهادي اذنيه وحين يرفع راسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك هذه بلوانا قبل ما زين دروا حدثنا اسماعيل حدثنا صالح عن نافع هذا اسم دليل أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع بلغ
حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع هذه بل دليل واقع ودي صحيح اكتباني كي تبلغ ولا لا مقابله ولا موتر امام محمد راوړه دغه راوړه حجت الله بالغ راوړه دا حجت الله بالغ راوړه په دې کې صفحه دا د 15 ورغورت بل دادي د مواظبت تر مواظبت مخه ته پوښتنه شي د مواظبت ته ورشه همیشه کول دي ها متصداولي كله قلت والذي نفسي بيده إني لو أقربكم شبحا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت حاجلة صلاته حتى فارق الدنيا. توارد. يعني سجود عشان أقول لك أول. ما تبي أصلا أقول لك نشيك ولا. لا أصلا كذا. لا يجوز ما هذا. زين في فرق. حدثنا عبد الله بن صالح حدثني حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان الصلاه اذا الصلاه يرفع يديه كلبك مشركم ما داسني وجدول حتى يحاذي به ما منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يركع راسه من الركوع بهم داسني وجدول اته دا منسوخ شي جو ناسخ نشي خو درې تاسو نه منسوخ فدا ګور دا استاد شاولي ولاري دا استاد د کور سره لري شاول رحم الله فرمایي چې څوک لاسونه اوچتای هغه ماته ډیر محبوب دي او دا کم کسان چې د لاسونه نه اوچتای کنه دې سره زما محبت نشته دا شاول الله خو اهل بیت له خو مړی کنه تاسو تاسو دې اقرار کړئ صح حتى چې کوم نه څوک یې نو چې د سره محبت نشته دا به وخت اشتري محبت والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع نه خو محبت د موږ سره ډېر استاد سره کم دی کم دی په محبت کې کموالی او زیاتوالی نه راځي محبت کې کموالی او زیاتوالی راځي محبت د امور نفسانیو نه دی ته په محبت هم نه پوهېږې والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع دا بل واخله دا سره کول بل ګزار واخله شاولي بالله ګوره بل امام صاحب دوی تاسو په امام صاحب باندې جرح او میدان اعتدال ان نعمان بن ثابت امام اهل الراي ضعف النسائي تنسائي پیش کړو ګوره نسائي پیش کړي دا مو مولوی صاحب دا مولا زړه دی دا متعرض نشه دا وګوره کنه یاره امام صاحب کمزور دی تیر به څه پیش کړي ده حديث ورده روایت ته رکوعین کی صلات امام بخاری قال امام السنه محمد بن اسماعيل البخاري ده فرمای واما احتجاج من لا يعلم بحديث وكيع عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن ورفاء عن جابر بن سمره قال ده فرمای بن الله بن ذاتوش ونحن رافع ايدينا في صلاته فقال ما لي اراكم مراتي ايديكم كان اذناب خيل الشمس واسكنوا في الصلاه فانما كان هذا في التشهد امام بخاري سوي دا په تشهد کې وګوره او کوم حدیثونه کې چې مطلق راغلي آتی مطلق عمل په مقید باندې ولیکن تاسو په قیدو باندې نه کوئ قید مشاهده وګورئ یا به کوئ نه او یا د خپل قیدونو خلاف سره زموږ سره یا زموږ دا ومنه یا خپل کتابونه ومنه نه تاسو خپل منئ او نه زموږ ومنئ نو بس موږ چرته واسطه یې بهر کړئ ها فرمای ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من الامام بخاري مولا فرمای سوچ په دې باندې دا درې نه چې پولیسین دا نشته دا دلیل د هغه څوک نشي چې هغه جاهل او هغه عالم نه هغه لپاره په علم کې حصہ ماشاءالله ماشاءالله دا وایي بل مفتی سے ماستان دا تاسو کړه چې ته به متناسخ کې بل راوته والا ها دته ګوره موجب اسامي الرواه دته ګوره امام سي انما بن ثابت ابو حنیفه حالت د قطنی ضعیف او دا کمزور دی او کومه چې شکست ولیکا شکست په کمزوري ولیکا مزو دا کمزوري ها ضعف او دارقطني به چې کوم دی دا څنګه کړل او دارنګي کان ابو حنیفه مسکین فی الحديث امام سی پاجس کی مسکین ها حدیث ابي حنیفه ضعیف حدیث امام سی کوم کمزور دی دارنګ امام مسلم رحمه الله فرمای مسترب الحديث حدیث مسترب دی ليس له تفسير حديث صحيح حدیث یې سره شته نه او چې نسائی دا ویلي نسائی تاسو امام سی خو څه راځي
څه وکړو دا هم په دې تاسو نه پوهېږئ ته وایي نه امام دا جر تعظیم مسله ده ګوره بل روایت د مالک بن حویرث دی مالک بن حویرث صحیح ټیم نه دی شروع شوی زه هم څنګه چې مونږ خاموش وو که دغسې اوس تاسو خاموشتیا د کتابونو واخله کېږي بس ټیم مه شروع کوئ ښه ټیم مه شروع کوئ لیاقت مولي صاحب ګوره مونږ متوجه وو که نه مناظر دې اوس متوجه کړي اوس به کتابونه نه اړه اوس دې کتابونه لږ کېږي د مولي صاحب اوس لږه توجه وکړه دې خبره اوري نه دی بار بار تکراروي که نه الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى کتاب را کتاب الوجود اما بعد مولوی صاحب محترم زما ستا بحث چلېدو تاوې د امام صاحب رحم الله نه وښایه چې رفع الیدین نشته دی د تکبیر تحریمه نه علاوه ما درته وښوره د امام صاحب نه صحیح دی او که ضعیف دی ٹھیک شو جواب صحیح جواب ته ورکو کېده والله دا په خبره باندې ټیم مه حسابوه یار چې هغوی به شروع کړي ته به نه حسابې ګوره ما تا ته وویل ما حدیث نه دی پیش کړی دلته تجره کې تا د امام صاحب د قول مطالبه کړې وه د هغه مذهب ما پیش کړو دویم نه امام محمد لیکون کې دی امام صاحب ویون کې دی دې نه بل صحیح سند نشته دی دویم نه واوره مولوي صاحب په امام مشهور باندې جرح کول دا د جاهلو کار دی کله چې دا واخلم مولوي صاحب تقریب التهذیب د حافظ ابن حجر رحم الله مولوی صاحب وکړو صفحه نمبر 1137 امام صاحب رحم الله بارک فرمای نو ابو حنیفه نعمان بن ثابت الامام المشهور مولوی صاحب لفظ د امام امر سره ور په جرح هم کې پتا باندې تعجب پکار دی امام ته خاموش اوس لفظ د امام امر سره لګي او په بیا جرح هم کې تعجب پدې خلکو باندې دویم نمبر مولوی صاحب کنور تسپی وغه په مولوی صاحب هغه سپی ته څوک توجه نه ورکوي لاړې په نور ورته کل په خپل مخ باندې راځي دریم نمبر دنیا به دا ویډیو ګوري کوم چې غیر مقلد چلی والي موږ د ائمو سره محبت کوو دغه محبت زیاده دی څلورم نمبر ده ویل یو ناسخ وغه مولوی صاحب 11 روایت مې درته وښوره 11 روایت مولوی صاحب دا امام محمد رحم الله بارک ما احد الفقهاء مشهور امامان مده واخلي دغه تاسو خاموش بل مولوی صاحب جرح مبهم دی وکړه چې ټول روایت ضعیف دي جرح مبهم ناقابل اعتبار ده مولوی صاحب جرح مفسر وکړه ولی ضعیف دی وجه وخه ان شاء الله جواب بدلول شي شپږم نمبر مولوی صاحب دی وای میزایل درواخله د حدیث بیا د مکه مولوی صاحب میزایل نه دی حدیث ته بیا د مکه اتم نمبر د شاه ولی الله قول پیش کړي مولوی صاحب دا شاه ولی الله رحم الله دې ته ویل کېږي د يهودو هغه کار افتوب منونه به بعض الكتاب وته کورونه به شاه صاحب به ته ومنه قالو النبي صلی الله علیه وسلم مرة وتركه مرة النبي عليه السلام پریخري شاه صاحب رحم الله فرمي ورته دا ومنه پورا خبره یا خاموش لګوس خاموش منسوخ عمل باندې څوک عمل کې شل پیری دی مقبول مونږ کې باس نشته څلورم نمبر دی وای استاد سره کو نه مولوی صاحب د قران حدیث نه یو دلیل د څه راوړل مولوی صاحب والله زما ستاسو سره په دې کې باس نشته چې نبی علیہ السلام کړي دي کنه دي کړي نبی علیہ السلام د سیزور په لیدل ام کړي دي زما ستاسو کې باس نشته نبی علیہ السلام په ولاړ باندې وړ بول کړي زما ستاسو کې باس نشته نبی علیہ السلام په زارو کې مونږ کړي زما ستاسو کې باس نشته مولوی صاحب نن اعلان وکړه ستاره په لیدل او په ولاړ باندې وړ بول د یو حیثیت لري دوی مولوی صاحب ما دلیل پیش کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړي د پریخي دي زما په روایت زیات نه زیات جرح د مولوی صاحب سره مولوی صاحب یا دا خو د سلام په باب کې راغلی مولوی صاحب لمه کتاب ورکوم او تر سلام ذکر چې کوم روایت زه پیش کوم هغه کې وخایا بل روایت تر هغه اخري هغه جدا روایت دی په دې باندې حمل کې مولوی صاحب د یو مولوی صاحب دغه امام نسائی رحم الله امام مسلم رحم الله نو چې امام مسلم رحم الله فرمایي دا یو حدیث دی ځان نه پاګی باندې افترا کې مې ولس دلایل پیش کړو نسائی راکړه نسائی زما سره 14 نمبر دلیل دی نسائی شریف نمبر روایت عبد الله بن مسعود رحم پیش کو امام نسائی رحم الله په باب ترلل چې نبی علیہ السلام رب الیدین پریخري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت عبد الله بن مسعود کوم صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو قرآن زده کوئ سلام صحابو نوم اخلي اول نمبر د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نوم اخلي نبی علیہ السلام صاحب السواق صاحب علی نبی علیہ السلام سفر حاضر کی خادم صاحب عبد الله بن مسعود رضی الله دا فقيه الامه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي دی الا اخبركم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایزه خبر دمنکم تاسو تر موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال دی فرمایي فقام عبد الله بن مسعود رضی الله فرمایي د نبی علیہ السلام د مول نقشخي فرفع يده اول مره اول ذل رب اليدين وقسم مل بيد
به دوباره رب الیدین وکړه. او شیخ صاحب ما اول پیش کړو چې امام نصیری مولا فرمایي زماره دا حدیث صحیح دی. دویم نمبر دا د البانی صاحب کتاب دی مولوی صاحب صحیح نسائی چې کوم اغلی کله دی د دې مولوی صاحب صفحه نمبر 168 دا دی وی صحیح حدیث صحیح دی ورته ورکی چې وګوري. دریم نمبر دا شیخ امین الله صاحب د تاسو ریکورډ دی وی سند صحیح دی سند صحیح دی وهذا الخبر صحیح دی حدیث صحیح دی. مولوی صاحب شپږ و حواله د خپل غیر مقلد مليان بیان کړي حدیث صحیح دی. مولوی صاحب حدیث صحیح زمانه طرف نه ناسخ درواله ها کر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پر روایت باندې چې هم مفسر سره د بیان ته سبب نه کولای شي بسم الله کې میدان ته جواب نه کډواله زما سره 13 نمبر دلیل دی. ابو داؤد شریف دے احمد کا حدیث نقل کی مولوی سے میں تصحیح نقل ہوا دے فرمائی عبداللہ بن مسعود نے فرمائی قال عبداللہ بن مسعود اللہ صلی بكم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مرة. عبداللہ بن مسعود رب الیدین ونقلم کے صرف اول دلے وقت لگنے پس بے رب الیدین نے نکلی دا زمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دلیل ترمذی شریف. مولوی صاحب اصل در روایت میں پیش کرو نبی علیہ السلام کړي دي ما انکار نه کړی چې کړی دي زم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پری کړي زما د روایت جواب وکړي. مولوی صاحب بل طرف ته مزه سیستم دخل کو مزه کو دا عوام راغلي دي چې ته یو دلیل دې پیش کړي نبی سم همیشه کړی دي کله پری نه دي. شاه صبری مولا عبارت به پیش هغه نبی علیہ السلام پری کړي هغه کې دې رد چلو دوکې نه کاروان سو زما سره رسول الله صلی نمبر دلیل ترمذی شریف جلد نمبر 164 دلته روایت نقل کې عبد الله بن مسعود قال الله صلی بكم صلاه رسول الله عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام منځونه فصلى منځو فلم يرفع يديه الا في اول مره منځو کو مگر صرف اول ځل رب الیدین او قبل ځای ونکړه. او بیا فرمایي دی امام ترمذی رحمه الله فرمایي په دې باندې د بشمار اکثر اهل علم صحابه تابعین او عمل دي چې هغه رب الیدین په منځ کې نه کول. دا زما سره 14 نمبر دلیل دی مولوی صاحب دا کتاب السنن د امام نسائی رحمه الله باب پیتړي باب په بیان د ترک دلیل کې حدیث نقل کړي. ان عبد الله بن مسعود قال لا اخبركم بصلاه رسول الله قال فقام ودرجوا فرفعت يا ولا مر ثم نبی صلی الله علیه وسلم اول ځل رب الیدین کړي به رب الیدین نه کړي. مولوی صاحب رب الیدین پری کړي دا زما سره مسعود احمد در امام احمد بن حنبل نے ساری 14 نمبر دلیل صفحه نمبر 508 قال ابن مسعود فرمای الا اصلي لكم صلاه رسول الله حضرت نبی علیہ السلام منځونه قال فصلى فلم يرفع يديه الا مره رب الیدین صرف یو ځل وکړه به دا کې نه نکړه نبی علیہ السلام پری کړي. دا زما سره روایت ده المدونه الکبرى د مدونه الکبرى مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 119 دا جلد نمبر 1 ده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت نقل نبی رسول الله پاول ذکر کړی به نه دي کړی دا زما سره نسب راي ده د جلد نمبر 1 ده صفحه نمبر 473 دا د حدیث عبد الله بن مسعود فرمای قال عبد الله بن مسعود الله صلی بكم صلاه رسول الله فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره نبی رسول الله رب الیدین ونقلم صرف پاول ذکر وکړه. دا زما سره ولسم نمبر دلیل ده ما سره طحاوی شریف د امام طحاوی جلد نمبر 1 مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 163 د مولوی صاحب ذکر کې عبد الله بن مسعود قال لا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مزارکم فصلى منځو کو فلم يرفع يديه الا مره واحده صرف اول ذکر رب الیدین ونقل به رب الیدین وکړه به داغه نه پس ونقل. مولوی صاحب ما سره 14 دلیل شو ولسم نمبر دلیل دا زما سره مولوی صاحب کتاب د مصنف د ابن ابي شيبه مصنف د ابن ابي شيبه د جلد نمبر 2 ده صفحه نمبر 415 ده د حدیث نقل کې عبد الله قال الا اريكم صلاه رسول الله عزت او نبی علیہ السلام منځونه فلم يرفع يديه الا مره رب الیدین ونقل مگر صرف یو ځل وکړه باول ځل تکبیر تحریمه. دا زما سره مسند ابي اعلی د مولوی صاحب اتلسم نمبر دلیل جلد نمبر 7 صفحه نمبر 219 ده فرمای ابن مسعود فرمای الله صلی الله علیه وسلم رسول الله استاذ نبی علیہ السلام منځونه قال فصلى بهم منځو کړیوتا فلم يرفع يديه الا مره رب الیدین ونقل مگر صرف اول ځل تکبیر تحریمه کې. دا زما سره مولوی صاحب زما سره مولوی صاحب 19 نمبر دلیل ده دا کتاب سنن الکبرى د امام بخاری رحمه الله جلد نمبر 1 صفحه نمبر 89 دیم روایت نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم په اول ځل په عبد الله بن مسعود فرمای الا اصلي بكم صلاه رسول الله تاسو نبی علیہ السلام منځونه صلی الله نبی لدین او په اول ځل به دغه نه پسونه کړه. دا زما سره شلم نمبر دلیل د امام طحاوی رحمه الله په بل سند سره جلد 1 نمبر 7 نمبر 162 کې نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يرفع يديه في اول تکبیر ثم لا يعود نبی علیہ السلام په اول تکبیر تحریم کې رب الیدین او داغه نه رب الیدین نه مولوی صاحب زما سره شل دلیل شو په دې باندې چې نبی اسلام دار رب الیدین پریخي دي. مولوی صاحب یو دلیل د څه چې نبی صلی الله علیه وسلم پریخي نه دي دار رب الیدین نبی صلی الله علیه وسلم پریخي کله نه دي همیشه کله دي. دا عوام تاسو په انتظار باندې مولوی صاحب صرف ثبوت ولا روایت م پیش کوا ستاره داوی کو جزري دواړه جزء په مولوی صاحب خې دویم چې روایت کې رب الیدین شمار لز ده استا عمل ده مولوی صاحب کې کم روایت کې لز ده نه یو ده کم استا دلیل نه په جوړيږي ځکه چې ته چې کوم حدیث پیش کې ستا په دې باندې د حدیث
خلاف سنت ته هغه مونږ او خلاف سنت مونږ په دلیل کې پیش کول مولوی صاحب دا جایز لري ځکه دا خو اتفاقي قانون دی په مونږ کې چې یو رب الیدین هم پاتې شي مونږ خلاف سنت ګرځي دریم زمانه مولوی صاحب نه مطالبه ده مولوی صاحب محترم صرف تلاوت مکوا زما په شان دلیل وایا به خپل مسلې باندې استدلال وکړه مولوی صاحب لګیا دی یو کتاب نه ما وی ترته قرآن له لاس ویل قرآن له مولوی صاحب لاس ورنوړو ما وی بخاری مسلم ترمذی ته لاس وړي هغه تر مولوی صاحب لاس لاندړو د مولوی صاحب لاس کم ځای ته لاړو د امام بیهقي رساله حواله د رسالو نه حدیث لري ماشاءالله او جرح کوي په چا باندې په امام اعظم یعنی چوټي مو بڑے بات مولوی صاحب زمام موضوع نه ده زم ها په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې بحث کوي زم مولوی صاحب راځه د غزو د میدان بسم الله په دې موضوع باندې شکست کولی کا په امام صاحب رحمه الله په توثیق باندې در سره بحث کوم مولوی صاحب زم ها تم روساته په نور باندې لاړی تو کل هغه مکوا مولوی صاحب د زما سره 21 نمبر دلیل دی د زما سره مسند امام محمد بن حنبل رحمه الله د دې سبب نمبر 648 د نقل کوي په بل سره قال عبد الله اصلي على وسلم صلاه رسول الله د تاسو ته نبی رسول الله کوم پر بیان دی په اول مرتبه رب الدین په اول ځل وخت به دا غین الله رب الدین وکړه زما سره 22 نمبر دلیل دی دا امام داری قطنی رحم الله د چاکول چې دا په دلیل کې بشو دیم په سبب نمبر 286 کې به خلک عبد الله بن مسعود فرمایي دې فرمای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم سره منځ کو او ابو بکر رضی الله عنه سره منځ کو د نبی او د عمر رضی الله عنه سره فلم يرفعوا ايديهم الا عند تكبيره الاولى في ابتداء الصلاه مگر تکبیر تحریم رب الدین نه کول مگر صرف تکبیر تحریم کې نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د دې سره عمر فاروق رضی الله عنه د ټول رب الدین نه کول مگر پاول دل وکړه مولوی زما سره دوی دلیل شو دا زما سره درشتم نمبر دلیل شو 23 نسب رایا تدریس صفه نمبر 484 اناس ابن ابن عبد الرحمن بن سلطان القبطان عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فرفع سمعوي رب الذين باول ذلك داګین علاوه رب الذين نه کوي مولوی صاحب 24 دلیل شو دغه زما په صرف یو دلیل چې تاسو ماشاءالله مولوی به یو حدیث د خدا بن مسعود بشو منزله پارک منزله ورکو سبب ورګه مولوی صاحب حدیث د عبد الله بن مسعود پیش کو او هغه ته شل حدیث وي او عندك عبد الله بن عمر يوري وتسوي وسراشه عبد الله بن عمر زود حدیث د عبد الله بن مسعود محدثینو کوم جدي کله غلطي کول کومه او کدا ما ضعیف ثابت کول مې چې دا یو حدیث ته به شکست دی ګوره دا روایت د مسند دا کتاب محمد او دا په کوشش بلای زماره لکه چې کله شعيب دا نه پیله دا څه فرمایي قلنا قد ورد في علي دارقطني بلفظ فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لما يعود قال دارقطني وإسناد صحيح وفيه لفظة ليست بمحفوظة ده لفظ محفوظ نهي جرى مفسر وجرى مكة ولي ولا اعتبار نشته وجه خيا وليس بيان سبب بيان التفسير ذكرها أبو حذيفة في حديث عن الزهري وهي قول ثم لم يعد وكذلك قال الغماني عن وكيع ومحمد بن حنبل وأبو بكر بن شيبة بن نمير فرووا عن وكيع ولم يقول فيه ثم لم يعد هذا تفسير هذه مولاي القاضي تفرمي وهي حديث د عدم البتول باطل دي كحديث ابن مسعود چې تو د خپل کور سره نه مانی زستا سره استو کما بل جره کې وره حديث عبد الله بن مسعود کې څو وجوهات اوله وجه دا ګوره چې په دې کې عاصم بن کولر او دا متکلم فيه ده بل په دې کې سفيان الثوري ده مدلس عن عنه کړی دا بل وجه دا جواب ته جواب حديث عبد الله بن عمر تنرتي حديث عبد الله بن عمر بل بديك الرحمن بن عفان هل على خبر شيء ما لك سو وكيده كده تو جواب وكيده بل رحمه الله خاغورا دم حنفي امام ده امام شوائب رحمه الله منشوه ده استاد سر په جنس کې شریک ته پانپیت کې څه فرمایي ومن ذلك الحديث في المنع من رفع اليدين عند الركوع ورفع من كلها باطل هغه باطل دي حدیث صحیح دي او چې موږ په استدلال کې پیش کړي مفتي صاحب دا دي سونه باطل دي صحیح نه دي دا تو ناسخ جوړه دا ته ماشل ضروري او تو بیا تاسو ګردان شروع کړئ یلا دا باطل دي باطلو یو فاسد یو بل باطل دي فاسد او باطل مې یو فرق مو وزم دې ګوره ګوره مالک بن حویرث د الله نبی سره باطل امت کې ملاو شوی دی دا دغه چې کوم
دا ما ته وایي چې بخاري نه پېښ کړې هغه دا بخاري دی او بل مې دا قرآن پېښ نه کړو ګوره حدث إسحاق الواسطي دمشق سند وایا قال حدثنا خالد بن عبد الله بن خالد بن كلمان وعامر بن ويس اذا صلى كبر کله به چې مسکو الله اکبر به وکړو ورفع يديه خپل لاسونه به اوچت کړه واذا اراد ان يركع عادل بخاري روایت ته او کله به چې اراده وکړه د رکوع کولو چې په پیدې راته وایم رفع يديه خپل لاسونه به اوچت کړه واذا رفع راسه من الركوع او کله به چې خپل سر د رکوع نه اوچت کو رفع يديه خپل لاسونه به اوچت کړه وحدث ودا حدیث بیان کو چې نبی سم صنعها کذا نبی سم دقه عمل کړی دی په توګه چې دا بخاري روایت لري نو بس صحیح په نه استا په نسبت باندې روم په نسبت دی بل ابو من سعيد روایت کوي دا انزل سم دی تا دیش په کوم تلويح پېښ کړی تا دیش پېښ کړی ګوره حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد مفتي مبارك فيض ما بشار حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمر قال شهدت ابا حميد في 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده ابن ربيعه رضي الله تعالى يقول انا اعلمكم بصلاه رسول الله زبتاسو کې ډېر عالم په صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف فوالله ما كنت اقدم على له صحبه ولا اكثر على له تباعه قال بل راقبت بكده مالي دلله قالوا فاذكر ذكر قال فرمای كان اذا قام الى سكر بجماعه فاسدو رفع خپل لاسونه به اوچت کړه واذا ركع کله به رکوع کوله او کله به خپل سر وجهته ور رکوعنا واذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك او کله به دوه رکعتونه اوچتون د قشن دی کو تو بس په بخاری باندې جرح کوي کنه د نن زمانه ستړی را پارسي او عبارت نشه په بخاری باندې بل توكل اخبرنا ابو عبد الله الحديث ابن ابو بكر بن اسحاق الفقيه عن احمد بن ابراهيم حدثنا ابو بكر حدثنا الليث عن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو عطاء انه كان جالسا مع النبي من اصحاب الاسلام قال ذكرنا صلى الله عليه وسلم فقال ابو مير الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم رايت اذا كبر يعني يديه من كبر واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم الى اخره يقول له يوتون مطلب یو دی خو شي چې نبی اسلام چې رکوع ته توم لاسونو چت کړی دي چې راتو ملاسونو چت کړی دي او چې د دوه رکعاتونو د نبی اسلام فعل سنت نه ستاسو روان بلا مولا جیول لیکل چې د نبی اسلام فعل سنت دي څه وجه دا دي غلط لیکل سنت فعل سنت نبی اسلام ما کتاب پیش نه کړو او روان أخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر بن زيد حدثنا ولا صندلي أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا من هيان يزيد بن أبي عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العمير قال كنت في مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكر الصلاة فقال أبو حميد فذكر بعد هذا الحديث بل تقوكشا أخبرنا أبو علي الرزباني أخبرنا أبو بكر بن دسا حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل سنبورا أبو داود فكره أحمد بن حنبل فكره فديجرها وكذا حدثنا عبد الملك بن عمر اخبرني فليح حدثني عباس بن سعد قال اجتمع ابو حميد وابو سيد وسائب بن سعد ومحمد بن مسلمه فذكروا الصلاه والسلام قال ابو حميد انا اعلمكم بالصلاه والسلام فذكر الحديث قال ثم ركع فوضع يده الى اخره في كم رقم صلى الله عليه وسلم بل متصل دا خبر ذکر کړه چې امام چې امام ویل شي موږ دا مونږ یو کس به امام ویل شي هغه بجره هم ډیر مکه وادي سلوه ایمنری ویل چې امام شافعي دی امام احمد دی امام مالک دی امام شافعي ډیر ائمه تیر شوی ایدا امام ویل شوی او په غیبه جرح هم شوی دا معنا کې جرح د امام توب سره منافات نه ساتي چې ساتي دلیل وقایي دا بل وړه هاغورا وقال البخاري والبخاري شمس لمن جرح کې حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر كان اذا استقبل الصلاه رفع يديه تاسري به وشفتلا واذا ركع وكله بچرکو کوله او کله به خپل سر چې توزر وکونه او کله به چې د سیګون را او چې د زوره کاتونه هم به قال البخاري فرمای وحدثنا مالك سيدات جت ما ترکاتين حدیث دی ویلي سیده رکعت ویل کېږي حدیث بخاری ورغلی سیده رکعت ویل کېږي مفتي صاحب تاسو په دې څنګه د تاسو د کوټ څنګه کې تاسو څنګه کاوه چې په مشر څنګه مناظره راوړي جواب ته کوي قال البخاري وهذا مالك بن اسماعيل حدثنا شريك عن ليث بن عطاء قال رايت ابن عباس شريك ها شريكه
شريك فعيل وزن دی ولې طبعا شک دی دا ورې ناشنا کارو چې ما کې راټسم خاص دا کار چېرته نه کوم يرفعون ايديهم اذا ابتدوا الصلاه واذا ركعوا عبد الله بن عباس فرمایي چې پوری دین نشته ځکه فرمایي هغه څه کمزور دی عبد الله بن عباس پوری دین کول ابن زبیر پوری دین کول ابو سعيد پوری دین کول جابر پوری دین کول د ټول پوری دین کول الحمدلله ما شاء الله بل دغه یو حدیث قومي درا ولا تصور حدث مولى مقاتل حدث عبد الله بن المبارك اخبرنا اسماعيل حدث عبد الربيع بن سليمان قال رايت ام الدرداء ترفع يديها في الصلاه حظ منكبيها حين ترفع الصلاه وحين تركع واذا قال سمع الله لمن حمده ور خجل سجد کړی دي هذا نبی سم اتباع کوي او تاسو اتباع نه کوئ افسوس ته خلاص أخبر أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا مولى بشار قال حدثنا ابو علي القدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباد بن سعد بن سعد سعيد قال اجتمع ابو حميد سعيد وابو سير سعيد وصايب بن سعد قالوا لي مسلم فذكروا صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بسوره منتك خبر في ذكر زيد بن عبان طول جرى دا غره دی بل توشه ها علي موسی راشد قال له ثم تسيبنا سيخ وغير دا سوال در باندې پاتې او بل مطلق رپولیدین نام نه کړ رپولیدین مطلق دا سوال در باندې پاتې او بل تو مقلدي استاد استنباط سره سکار دا اعتراضونو جوابونه نه درکړي تاسو مو بیا څه مخیلاو علي موسی راشد قال له فرمای هل اريكم صلاه رسول الله فكبر فرفع يديه ثم كبر فرفع يديه للركوع ثم قال سمع الله لمن حمده فرفع يديه لكن اسوري وچکت وی سنت نری یا رکوع فرفع ثم قال هكذا فاصنعوا ولا يكون بين السيدتين واسراش ګورا دا کتاب له په پوری دی په صلات دی ګورا ولم يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صاحب الشيوي دي ايتي وقصد صحابونا انه لا يرفع يديه خپل لاسونه به نو چتول رسول الله جسدان نوم اي او الله نبي چې امر کو پر پرګن کړل حدیث ماته حتی لقي الله متقدر کی جواب ونه حتی لقي الله عرف عادي حتى لقي الله كم ده مطلب پرې دمه يوم صبر يوم خبرې باندې کوي يوم دې کې ما ته کولې نو قایا قبل الركوع بعد الركوع صحیح څه شي مطلب ذکر شي بیا څه شي زمستي کې خداوه نشته دی دغه څه دی ذکر کا صبر یو قدر ما خبره کوم دا وګورته کده میکمره ورته ونیسه چې دا يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله او بيورست روایت راځي په دې کې ورته ګور د شیخ ورته واځي نور نه کیږي دا وي ثم يكبر ثم يرفع فاذا رفع راسه عن الركوع دا د عبارت ته وکړه کړه صبر يوم صبر لقي الله شرط ده देखो भाई عن علي بن ابي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وقت ما نزل صدر حتى لقي الله صبر فوق شيء سره حتى بريد الصدران باس بريد يا ما وصل لك زور څنګه کوم کوګر له کتاب ورته کتاب ورته بس خبر ختمه وي دې حدیث باندې یو بل دا غلي دلته خو یو کوم دلته راغلي
دغه ورسته عبارت دی دا د برزي عبارت دی دلته وګوره وای ان كانت هذه الصلاه حتى فارقت الدنيا صحیح شو سب یوم هذا وګورئ سي وګورئ سي دا خبره ونیسئ دا ګورئ مولوی صاحب تا خپل خبر ختمه کا پرې ده کنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع يكبر لكن يوم صبر يوم صبر ما ده خبرك يوم صبر فحديث هذا په حدیث باندې دروغ وایي چې دلته کې راغلي دي یو دلته الفاظ دا دي جوړ یو منټ په خبره کې یو خبره کوم دلته کې راغلي دي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاه تکبیر به کول په مانځ کې کلما خفض ورفع کله بچي کته کېدو کله ورته کېدو فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله دین ثابتې کې نبی علیہ السلام په هر خفض او رفع کې یعنی کته پورته کېدو کې به تکبیر وایلو تر دې پورې چې د الله دې کې درا په دې ذکر نشتا په نبی باندې کرو صبر دغه حدیث وایي چې لقي الله دې ویل صبر مونږ چې کوم ټول ورته متوجه شي مونږ چې کوم عبارت پیش کړل دي هغه عبارت کې ویډیو شودا دا اخیری څه دی دا وګور دا دی ویډیو شودا لیکل درته کوم کدا لیکل نو دا نظر تاسو ګټل ده صحیح شو یوم بالکل پدې کې راځي دې فارغ یوم خبره پدې کې راځي مخکې دلته الفاظ راغلي موږ دا وضاحت کړی دی دلته راغلي رفع الیدین راغلي ورته وګوره دا ښکارا راشو بس یوم خبره ګوره یو حدیث دی اخیری څه ما قبل تفسیر هر یو خبره کې کیمرامین خبره کوي هر یو ناس جوړوي خبره خو کېده دلته راغلي ګوره ان ابا هريره كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه ومكتوبه وغيرها فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع يكبر لكن مخ يرفع غنشتك مخ فيرفع يكبر سمعنا يكبر سمع يرفع معنا الله اكبر او انا فولدين ساده وس شي لا سنو دا وګوره کنه ثم يكبر ثم يرفع فاذا رفع وسمنا كده خبره دوره مالك كتاب مالك خبره واري يوم خبره واري يوم حديث بركه داوي كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ثم يكبر ثم يرفع فاذا رفع راسه عن الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ده حديث في اخرك من اخرك من داوي النبي السلام ده عملوا دا غير مشابه انكار هذه الصلاه حتى فارق الدنيا ده دوام ده ما ده حاجی ما ته وګورئ سر زدلا صبر وکړه زدلا لسمنټ ورکوم لسمنټ یو منټ زدلا لسمنټ ورکوم چې په هغه کې دې چې کومه دعوه د نبی علیہ السلام د رکوع تطلو په وخت کې رکوع نه راپورته کېدو په وخت کې بعد الرکعتین د چې کومه دعوه ده د اول نه تر اخره پورې لسمنټ ورکوم دې دا حدیث حرفن په حرفن وای یوم حرفن په حرفن او وای په دې کې خپل دعوه ثابت کړي د سر شروع شته کې د سر شروع نه دا ګور اول کې دا حدیث ویل دا حدیث باندې درو وای کنه خاجي خاص خبر شروع شو ویډیو ورته ونیسه اول شروع د دې یوم دا خبر کې یوم تمام بینه د خپل دې دا وای چې ګور د خپل مدعي دا ټول دا په دې کې ټول دا زمونږ د طرفه داوا چې موږ رفع الیدین اثبات لپاره دلایل او د هغه چې کوم احادیث د سنتیت لپاره ها د سنتیت اثبات مان په وخت کې سم اسمان ته خبر غير حسموك
إلى باركم فقد أمركم فتوبوا إلى باركم يوم حديث باندې درو بل نه ثابت کیدا بل نه ثابت سنت ته اثبات کوم دلیل چې دې استاد ته ټیم غواړي مخکې وروسته نه ګوري که نه چې عبارت وروسته دې څه وی اوس عبارت راغلی يرفعون بسهولة أو يكبرون صحیح حدیث نه تا دعوت نه حدیث تسلیم شه تا تسلیم شه دعوت هذا من عذاب تسلیم شو دلته خو هذا کتاب یې په حساب کې شي دا خبره کوي هو من حدیث فدې تسلیمي کې دا ونه بیا نو دا مې منلې ده يرفعون هغه يرفعوا دلته کوم ځای کې راش دلته کې کوم ځای کې دا دا باندې دا دي دلته کې څه ما دا کې بارس کړی ویډیو شو سفر نشو سفر دوی بارس مقصد دی دلته يرفعون فراغلبي د باراسو من الركوع صدق دین خپل دعوه ثابت کنا دلته کې دلته ثابتول دلته ثابت نشو دلته د کار رسول ثابت نشو او ته ویډیو شو د ویډیو نو شوی ده کنه ثابت د سر نشو انا تختي بنا ما لو رفع نفذ راغلي خبرنا ما تختي شروع شو ده انت رفع نفذ راغلي او په اخر کې اوله تر اخره پورې حدیث وایا دین خپل استدلال وکړه بس خبره ختمه لکه زه به دا ته وایم نه توې اگر کوم ترکیب راته نشي کولای ته چې ما ته دومره خبرې کې لا ترکیب ما ته وکړه دا مناظر یو وی ما مناظر پرې یو خبره ثابته په دې حدیث باندې ورسته خبره حاجی واجب دی استا ملګری لګیا دي مسلسل مونږ ته صبرو کې مونږ ته وقفه کوو ما تر هغه طرف نه بعضې ملګرو نه ما اورېده چې مونږ ته وقفه کوو او زو سیده ما درته چغو نه وي ویلي ټول چغې زه خبره کوم ډېر په ادب احترام سره مې خفه نه شي درته په اصولو سره خبرې ولې پاکې کې خیر دې خبرې نه به یې دا به راځي دا مقابله حق مقابله ده شي پته لګي ان شاء زما مطالبه دا ده چې مناظره جاري وساتو مناظر صاحب د وضاحت وکړي ان شاء الله زه جواب کوم په خپل ټرن کې زما خیال دا چې مناظره جاري وساتو ښه وي ځکه دغه د 2 بجې یا 15 شپې تاسو خاموش شئ تم لګي دام لګي یې موږ څه وکړو تاسو میزبانان دي تاسو یو منټه بس وکړئ خبره زمونږ د احنافو بحث باندې د 3 بجو پورې مشورې ورکېده زما ورکېده هغې ولې چې مسلمانان دلایل الحمدلله وکړه مسلمانان دي ما درته وویله د 3 بجو پورې زمونږ په نسبت باندې ټایم د ماسپښین روا دی
مونږ نه 3 بجو پورې کوي چې کینو 3 نه پس وو کو هم در سره تیار یو کې وای چې وس وخت وو کړو مونږ لپاره هغه پسې پوری تور مونږ کو خو دا وې سو منټه پاتې دي چې دا کوي چې زوس چلو نو اخلم تاسو ته جوابات وکما په دې سي باندې کوي چې زونه د روټۍ نه پس مونږ نه پس کینو ان شاء الله باقي څه ډول څنګه څومره ټایم وخت ټایم معین کی لکه مونږ چې لس منټه کم 2 بجې دي سو پورې وخت وکړو یا منظور زمونږ خبره घंटा कम से कम लाजिम पका के जो 10 पका اوس 10 ته درې برابر او بسې ना मुल्ला ور بولاو کوم شیخ صاحب خپل ملګری پکې راوړل دا سمي الله